سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضراتو پرون منگا آغا آداب ویلیو چې د قرآن مجید د تفسیر د ویلو نه مخکې پاغې عمل پکار دی، او بل منگا د قرآن مجید موضوع د هغې تعریب غرض و غایت او د قرآن مجید فضیلت دا منگ ویلو. چونکہ منگ د قرآن مجید تفسیر کو او من قرآن مجید او پا قرآن مجید مانے فهم او پوا دا آغا پوری نشیرات لے سو پوری چی دا قرآن مجید معانی و مطالب دا منگتا مخ تراغلی نیوی. دا قرآن مجید معانی او مطالب دا منگتا بمخ ترازی د سنا د تفسیرنا د علم تفسیرنا. اس د علم تفسیر د اغی تعریف د اغی موضوع او د اغی غرض و غایت او حاجت تفسیر تا دا اغی بیان کو. تفسیر فسر یفسر تفسیرا دا دا باب تفعیل مصدر دے، او دا ماحوظ دے دا فسرنا. فسر دا پا ویلے شی پا لغت کے الکشف والایذاء والتبیین، کلاول، واضح کول، ظاہرول. دا دید وجنا بحر محیط کی امام ابو حیان رحمت اللہ علیہ وی چی قال ثعلب، امام ثعلب وی تقول فسرت الفرسا اے عریتو ما دا اسم لا خالق دا پارا دتلو، انو خالق کول او واضح کول دا دا تفسیر پا اغا معنی کے لغوی معنی کے رازی. فسر پا سین را او سین فارا دا فا سین را دا لفظ دا افعال مقلوبہ ہونا دے، دا چی پا کم مادہ کے موجود لفظ کے موجود ہوئی نو اغی کے با وضاحت و کاروال راضی. گورا یو سڑے سفر کئی نو ایکم سین پارا دا کنا نو سفر کئی نو پا سفر کے انسان تا دا علاقو احوال معلومی گی. مفسر عرب
دا دوربین ته سټیسکوپ ته دا ډاکټر سره دا سټیسکوپ نه دوربین سره چې پی ګوري اوس هغه ته مفسر زکه وای چې هغه وضاحت راولي د چا چې د دې انسان کې دنه کوم بیماری ده نو هغه ظاهري هغه واضح کوي د وجه هغه ته سوي هغه ته مفسر وای نو تفسیر ته تفسیر علم تفسیر ته تفسیر زکه وای چې په دې کې بعد الله تعالی د کلام وضاحت کیږي د علم تفسیر تعریف سره انورونو د علم تفسیر 15 جامع تعریفونه دي چې هغه ما په البرهان فی اصول القرآن کې لیکلي دي زپ کې دی دا کې تاو تا صرف 2 تفسیر تعریف وا لومبه تعریف چې دا ډېر مشهور تعریف ته دا علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ کتاب د البرهان فی علوم القرآن او د علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کتاب د الاتقان فی علوم القرآن د دوارو حضراتو دا تعریف راغست دے چې التفسیر علم دا تفسیر یو داسې علم دی یعرب به چې پیجندې شي پاغې سره فهم کتاب الله فهم پوه د الله تعالی د کتاب هغه کتاب المنزل علی نبیه چې هغه نازل کړی شوی دی په نبی د هغه باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی وبيان معانيه او د دې معانی بیانول واستخراج احکامه او د اغینه داغي احکام راو باسل وحکمه او حکمتونه داغي دا تعریف دا علامه زرکشی کړه دے او دا علامه سیوطی رحمت الله علیه کړه چې التفسیر علم يعرب به فهم کتاب الله المنزل على نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبیان معانیه واستخراج احکامه وحکمه او دینا پس چې بیا و بیان و استمداد ذالک من علم اللغه والنحو لوی بیان هغه کړي چې کم علوم پکار دي خدای تفسیر تعریف کړی دی دا تعریف دا وتا سو یادوي دا وستاسو پکاريږي ښا دویم تعریف آغا تعریف تے کہ آغا شیخ الشیخ حضرت علامہ عبدالحادی نور اللہ مرکدہ کئی آغای فرمائی دا تفسیر تعریف دارے علم یعرب به معانی القرآن بقدر الطاقت البشریہ دا تفسیر دا یو داس علم دے یعرب به چې پیجندې شي په هغې سره معانی القرآن معانی مطالب د قرآن مجید بقدر الطاقت البشریہ په قدر د سره د طاقت بشری د انسان چې څومره طاقت د خپل وس مطابق باغه لګیای هغه به د قرآن مجید وضاحت او تفسیر کوي ګورئ رونو د اسلافو د اکابرو دا غي لوی طاقتونو دا غي په علم کې رسوخ سیوا هغه داسې تفسیرونه لیکلي دي چې خلک اوس کته نشي ګور صحابه کرام د صحابه کرامو نه لیکل تفسیر منقول نه اصحابانو تفسیر نه لیکل دا غي وجه دام دا چې د اصحابانو سره د قران مجید دومره علم چې هغه پاڼو نشو ځایولې نه تفسیر نه لیکل یو تفسیر ده تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس چې دا هغه تفسیر ابن عباس باندې مشهور ده خو حقیقت حال دا ده چې تفسیر ابن عباس
دا تفسیر چې کم دی نو دا تفسیر نه دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دې ته کم سند د دې تفسیر دی. نو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی متقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم علوم القرآن کې پاغې باندې بحث کړی چې دا انتهایی ضعیف درجه ده دی هغه چې دی نو سند دی. دا اسلافو طاقتونه ډیرو هغه داسې تفاسیر لیکل. یو تفسیر دی تفسیر علائی تا په 1000 جلدونو کې دی. سورہ په 1000 جلد زمونږ دا ټول دیوال په ډکیږي 1000 جلدونه دي. په هغې کې 100 جلده دا د سورې فاتحې تفسیر دی. دا خبره چا لیکلې ده بیا والې خبره به نه کوو. دا آیت من آیات اللہ حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کتاب دے مشکلات القرآن. دا مشکلات القرآن دا پارا شیخ الاسلام مولانا سید یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے دے مقدمہ یتیمت البیان لمشکلات القرآن. پا یتیمت البیان لمشکلات القرآن کی مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ دا لکلی جی دا تفسیر علاہی دا پا 1000 جلدو کے دے. الفہو دا لکلی دے چا العلامہ الشیخ ابو عبداللہ ابن عبد الرحمن البخاری الحنفی الملقب بالعلا او دے چکم دے فی طبقت شیوخ صاحب الہدایہ دا دا صاحب دا ہدایہ چکم دے دا دا اغا استاذانو کے دے پا شیوخ کے دے. یو بل تفسیر دے اغی تا تفسیر خدای کا ذات باجوی دا 1500 جلد کے دے. دا مولانا بنوری سے لکھلے دے. تفسیر وفا دا 140 جلدونو کے دے. انو دا آغا خلقو علم نڈیرو نو آغای سیبا غٹ غٹ تفسیرو نو لکل. یوزل حضرات حسنین حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ عنہما دی دوار رالل حضرت علی سیب کرم اللہ وجود تیوی چھ منگ تت د سورہ فاتحی معنی و تفسیرو کا. انو علی سے ورتوی یار بس پریمی دی نکوم دتا اغی بیا اصرار کو انو تیوی زرا دی چکی نہیں چھ حکم دتا نماز خطن مودی چھ اوکا نو کین آستل او د سحر بانگ پوری لگیا دے او سورہ فاتحی اغا معنی و مطلب و تفسیر و تا بیانی. بیا ورتا حضرت علی کرم اللہ وجوہ فرمائل لو اردت لأوکرت 70 بحیرا من تفسیر فاتحة الكتاب. بچے کسما ارادہ شوا او زه تفسیر لکل شروع کم نو زب صرف د سورہ فاتحی دومره تفسیر لیکم چې اویا او خان پا اغیمان تا کتابونا بار کے نا کتابونا بات درانی بیا بات پاتی کی زب دومره تفسیر یعنی صحابہ اللہ دومره دا قرآن علم ورکڑو. تفسیر دے تفسیر الرحمن. تفسیر الرحمن کی وئی لکل حرف من القرآن سر فوق جبل قاف. دا کوئی کاف غر سمرہ غٹتے دا جو سمرہ غٹتے دمرہ دا قرآن مجید دا یو حرف دا پارا رموز و اسرار دی. علامہ الہیمی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر الرحمن کے بل زائوئی چلی کل حرف من القرآن 60,000 فہم فما بکی من فہم اکثرو. اغوئی لکل حرف من القرآن دا قرآن مجید دا ہر حرف دا پارا 60,000 معانن سورہ شپیت زر معنی دی. تدا الحمد یو معناو کہ کنا چھ طول سناو صفت او صفات کاملہ کدی وطا معناو کی انو دا یو معنی شوا
هغه وایي داسې د قرآن مجید د یو حرف سوره معنی دي 15,000 معنی دي. موږ تاسو له پکې 2 معنی سمې نه راځي 3 سمې نه راځي. دومره د قرآن مجید علم دی. الله قرآن مجید کی فرمائی لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعد 7 ابحر ما نفدت کلمات الله. الله وی کچری دا پزمکه چې کوم ډکی دي دا ټول کلمونه شي او دا سمندر چې کوم دی دا ټول سیاهی شي او داسې و سمندر نوري شي نو الله وی دا سمندر به ختم شي دا کلمونه به ختم شي خو دا الله تعالی د کلام رموز او اسرار به ختم نشي. داسې کتاب دی خدا قرآن مجید. الله دې قرآن مجید کې د هدایت او د علم هغه چشمه سمندرونه یې خېدي. دا د قرآن مجید 2 تعریفه مې د تفسیر وکړل. د تفسیر موضوع څه ده؟ د تفسیر موضوع ده کلام الله تعالی، دا الله جل شانه کلام الذي هو منبع كل حکمت ومعدن كل فضیلت، چې هغه منبع د هر حکمت تا او معدن د هر فضیلت ته. آیت د تفسیر سره او غرض سره انو بعض علماء وایي چې د دې غرض او آیت الفرق بین الصحیح والضعیف. په علم تفسیر کې با ته د ضعیف او د قوی په میاس کې فرق ذکر معلومه. بعض علماء وایي چې د دې غرض او آیت اصلاح العلم والعمل له. علم تفسیر سره بته د خپل علم او د عمل اصلاح کې یا تحصیل سعادت الدارین نے د دوړو دارینو کامیابی حاصلولی. علامہ شیخ عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ مصنف د تفسیر حقانی اب مقدمه د تفسیر کی وئی چې ان عرضه چې عرض د علم تفسیر فهم معانی القرآن فهم د پولا په معنی د قرآن معنی او په مطالب د هغې معنی. دا تفسیر حقانی نه دی، دا تفسیر حقانی د دې مقدمه زمونږ استاد صاحب به موږ ته وی وای د دا مقدمه تاسو ټول اولولي د تفسیر طالبان زوکیان د اولولي وای دا د سرو زرو د لیکو قابل ده. دا موږ ته شیخ صاحب حضرت ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه وی انو دا چې کوم دی فهم راځي د معانی د قرآن او د مطالبو. صاحب د کشف الظنون وی چې الغرض منه معرفت معانی النظم. د علم تفسیر عرض سره معرفت معانی د نظم دی او غایت چې کنده التوسل الى فهم القرآن، توسل لفهم د قرآن مجید تا و استنباط حکمه او استنباط د حکم دی للفوز به الى السعادة الدنیویہ والاخرویہ. پوه شوي؟ الحاجت الى علم تفسیر معنی د قرآن مجید پوها او فهم حاصلیږي. هغه قرآن مجید چې هغه مشتمل له په احکام د شریعت چې پاغي معنی د کامیابی او د سعادت مدار دی. او علامہ علوسی وی تفسیر خو موږ له ذکر ډیر ضروری دی. ګوره صحابه کرام هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صحبت کې پاتې کېدل او عربیانو عربی خپل ژبه وه. قرآن مجید په عربی کې و، په ظاهري مطلب باغی پوهېدل د عربی د ژبې نه، خو د هغې باوجود هم
هغه د قرآن مجید معانی او مطالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کول، او بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه چې دین په خپل عقل او په فکر باندې چې د قرآن مجید معنا او مطلب اغسته نو پای کې غلط شوی هم دي. لکه حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ، اللہ تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو چې روزه نیسئ ان پښمنه دو پورې کوي حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، چې تاسو ته تور تار او سپین تار د دې په مابین کې وضاحت او فرق راشي. دا عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ دغه د خپل بالغ د لاندې دو تارونه یې خو یو تور یو سپین، نو چې پښمنه به کو دا تارونه ته به داسې قتل. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه. رسول الله ورته فرمایل عدی ستا بالغ خو چې کوم دی هغه ډېر لوی دی، ستا تکه خو ډېره لویه ده چې د هغې د خپل لاندې چې کوم دی نو د اسمان اطراف راوستی دي. ورته وی دا تور تار او د سپین تار نه مراد دا ستا دا تارونه نه دي، د تور تار او د سپین تار نه مراد د شپې تیاره چې ختمه شي او د سهار صبح صادق راوځي، نو د صبح صادق راوتو پورې چې د خوراک کولی شي پښمنې کولی شي. نو ګوره سره د دې نه چې علی عربو او بیا تیم سره راتله غلطي دې راتله. نو دې د وجې علامه الوسي وایي چې تفسیر علم حاصلول دا ډېر ضروري دي. فضیلت د علم تفسیر انو فضیلت د علم تفسیر امام ابو مسلم محمد ابن الاصفهانی رحمت الله علیه وی چې د قرآن مجید د علم تفسیر فضیلت یو د وجه د موضوع نه دی، ولی د هر علم فضیلت دا د هغې په موضوع باندې وي او د دې موضوع د خدای کلام دی، نو د دې نه اوچت به بل کوم علم شي د علم تفسیر نه. دویم فضیلت د علم تفسیر هغه وایي د وجه د غرض د دې علم نه دی. غرض د دې علم هغه الاعتصام بالعروة الوثقى والاصول الى السعادة الحقیقیه، چې مضبوطه رسایت ته ونیسي او الله ته پې ورسي. او دریم د دې علم فضیلت هغه وایي د وجه د حاجت د دې نه دی چې دې ته دا حاجت ده چې د دنیا او د آخر کامیابی د الله په دې کتاب کې ایښې ده. او بله دا چې د علم تفسیر مقام او مرتبه خو دومره اوچته ده چې ړومبی مفسر په بندگانو کې الله رسول الله خپل مفسر وګرځو، تفسیر کوونکی وګرځو. په سوره نحل آیات نمبر 44 کې اللہ تعالیٰ فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ او پیغمبر منگ نادل کا پتا مانے الذکر دا ذکر دا نصیحت دا قرآن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دا پارد دی چی تو واضح بیان کے للناس خلقتا ما غنزل الیہم چی نازلو لشی پترب داغی اغی ولعلہم دا پار یتفکرون چی اغی فکرو کی پدی کی. نگورا سیوا اللہ دا قرآن مجید دا تفسیر وظیفہ دا چاو گردولا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام چی دنو دا دی علم مقام و مرتبہ دا دین معلومی گی چی رسول اللہ دعا کرے دا خپل ترزوی تا عبداللہ ابن عباس سیب تا. عبداللہ ابن عباس سیب کشورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دس کولو او تا دا مخینا لوٹا ڈاکا کرا دیر ادب و اخلاق و سرا
رسول الله خوشاله شو دعا ورته وکړه نو رسول الله وی اللهم علمه الكتاب الله ته دی عبد الله ابن عباس سپتا د قران مجید علم ورکی د قران مجید پوه ورکی او بیا ولا الله حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته دمر د قران مجید پوه او علم ورکو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای بخاری شریف کې امام حاکم دار اغسته دے چې نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن مسعود سے وہی چې د قرآن مجید بہترین ترجمان او قرآن مجید بہترین پوه لرونکي دا څوک دی دا عبدالله ابن عباس صاحب دی دا عبدالله ابن عباس صاحب کشرو د 11 کالو او سیبا بیا چې دنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے په دور خلافت کې حضرت عمر سے بچے مشورہ کولا میٹنگ به د پارلیمنٹ خاص راغوښتو نو پاغي کې به د عبد الله ابن عباس سے ځان سره کینو نو دی نور اصحابانو مشرانو اصحابانو با حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض وکړو چې ګورا دا خو کشر لګته او مونږ ټول مشران یو نو دا کشر ته دی مشرانو دی مشوره کې سل راغواړي او دا خو بیا زمونږ زامنو د دومره دینو اغیم راغواړه نو عبد الله ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی ګورا عبد الله ابن عباس په عمر کې کشر دی خدای الله تعالی د قران مجید فهم او پوهه ور کړی دا انو عبد الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی تاسو نه تپوس کوم دارته وای چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا پدی صورت کې الله تعالی مونږ ته څه پیغام را کړی دی انو سیب یو صحابي وی دی کې الله تعالی وای چې ما تاسو له امداد وکړو او ما تاسو له فتح وکړه بل وی رسول الله ته وای چې استغفار وایا بل 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 هر چا به خپل رائے وي انو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے بھی دی صورت کے اللہ منگ تا څه خبر او پیغام را کئی عبداللہ ابن عباس سے ورتوی پا دی صورت کے منگ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات پیغام دے انو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی واللہ ما تا ام دا دین سوا علم نشت دے ام تکا ورتوی ولی ورتوی جی چی کم کار سڑے سر تا ورسی کنا ناغه تکمیل ته ورسی نه چې یو سړی یو کار لراغلی او کار برابر شي خو بس ختم کنه بیا غل تسکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی چې ورایت الناس يدخلون فی دین الله تمہارا لګل د دین خورولو د پاره تسوینه چې جوګ در جو ډلې خلک دین ته روان دي نو ستا کار مکمل شو آی چې استاد کار مکمل کینو بس هغه بیا سامان والی ذکر انو بس استاد طلوع وخت انو عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو دا عبداللہ ابن عباس سے علم وکاتو دا دے زکا ځان سره د مجلس کې کینو نورونو دا او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلم تاسو کې ټول بهترین هغه انسان دی چې د قرآن مجید زده کوي او بلته خی نو د قرآن مجید معانی د قرآن مجید مطالب زده کول دا چې کوم دی نو دا لوی مقام او مرتبه لري ٹھیک شو ورپسې مصادر التفسیر یعنی تفسیر به موږ د کم ځای نه کوو لومبې رونو آغا یا قرآن مجید یو آیات تاوی یو ځای تاوی ته پاغې باندې نه پوهېږي نو لومبې به د دې تفسیر ته څه نه کې د قرآن مجید نه کې دیتا ہوئی تفسیر القرآن بالقرآن دا قرآن مجید تفسیر پس سرا پا قرآن مجید سرا دا قرآن مجید تفسیر پا قرآن مجید بولے کے آنگورا قائل اللہ تعالی چھ سنگ خپل د خپل کی کتاب وضاحت کرے وی او دا آغین بل وضاحت بہتر نشی کے دے آنو تا پا دو قسمہ دے یو چھ دے نو هغه ته متصل وای یو چې نو هغه ته منفصل وای
متصل دی تفسیر ته وی چې د قرآن مجید یو آیات کې ابهام راغی او جوخ هغې سره د هغې وضاحت راغی لکه دغه آیات د سوره بقره تاسو 187 نمبر آیات راو باسئ د سوره بقره سوره بقره آیات نمبر 187 قرآن اللہ لگتا ہے کہ وہی وَاشْرَبُوا قُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ نو اللہ وہی خُرَي تاسو وَاشْرَبُوا اسکئی حَتَّى دردی پوری يَتَبَيَّنَ چی ظاہر شی تاسو تا لَكُمْ تاوتا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ اغسپین تار من الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ دا تور تارنا اس تاوتا ما خبر اوکڑا چې عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ په دې دوکه کې پرې وته چې د تعارونه مراد دي نو ابهام به راغی نو د قرآن مجید د ټول نه کم وه کتا سره تو تاسو کې د قرآن مجید د ټول لګه وه کم نازل شوی دا نو هغه دا نور آیات مخکې نازل شوی دا من الفجر دا صرف من الفجر دا لفظ دا بیا نازل شو پوه شوی به خبره معنی دي توي تفسیر القرآن بالقرآن او متصلا دویم چې دی هغه منفصل دی منفصل چې جدا د قرآن مجید یو آیات کې ابهام راغی سورة النساء آیات نمبر 15 راو باسی د قرآن مجید یو آیات کې ابهام راغی چې ابهام راغی التبا معنا په مطلب باندې سړی نه پويږي انو بل ځای د هغې وضاحت الله تعالی کوي نو ګورئ د سوره نساء آیات نمبر 15 کې الله تعالی فرمایي واللاتی یاتین الفاحشة واللاتی واغ خزیاتین جرات للکی الفاحشة بحیاکارت من نسائکم د بیبیان استاثنا نو فاستشهدوا تاسو گواهان جوړ کئ علیهن پاغیمانه اربعتن سلور منکم د تاسو نه نو فإن شهدوا کچره غي گواہی ورکی نو فامسكوهن بند ساتي دی خذل رب البيوت پکورونو کې په کمرو کې حتا دردی پوری يتوفاهن الموت چې قبض کیا غی لرا مړ کیا غی لرا الموت هغه پرخته د مرګ او یجعل الله یا اگردی اللہ تعالی لهن اغید پار سبیلا یو لار یو حکما گورا اللہ وی یو خزدا اغی بدکاری کړی دا گناہ پی ثابت شو پس سر پا گواهانو سرا نو دا خزا تاسو سکی دا بند گئی پا کمرہ کی بس دا دی بندی یا بمڑشی دا او یجعل اللہ لهن سبیلا یا با اللہ تعالی دے دا پارسو کی یو حکم راولیگی نو بیا سورة النور آیات نمبر 2 سورة النور آیات نمبر 2 چراغے دا آیات الزانیت والزانی پجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ الزانیت بدکار خزچ دا والزانی بدکار سڑے چ دے نو فجلدو کوڑی ور کئی دی لر کل واحد ہر یول منہما دی دوارنا 100 جلدت سل کوڑی سل دوری انو سیبا کله چې دا آیات راغے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضو عنی واخلی زمانہ قد جعل اللہ لهن سبیلا اللہ دا غید پارا لارا اگرزو لحکم والا راولیگو انو دی توی تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا دا تفسیر دویم ماحظ تفسیر القرآن بالحدیث دا قرآن مجید تفسیر کولی پس سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث و مبارکہ سرا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمائی کہ کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فهمه من القرآن. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حکم کړی دی، دا څومره احادیث د رسول الله، څومره رسول الله حکمونه کړي دي، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید د فهم نه راغستی دي. اللہ قرآن مجید کی سورہ نساء آیات نمبر 105 کی وجہ کہ انا انزلنا الیک الکتاب، پیغمبرہ منگ نازل کتا تا کتاب بالحق پا حق سرا لتحکم بین الناس، چی تو حکم کی پا میز دا خلقو کی بما پا غسیز اراک اللہ، چی تا اللہ کما پوا و تعلیم در کردے. بل آیات کا اللہ تعالیٰ فرمائی سورہ نحل آیات 44 تے چی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ ایمان نازل کتا تا ذکر قرآن مجید لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، چی تو واضح بیان کیا گئی تا. اس رونو چی دنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دا آیات دا سورہ انعام آیات نمبر 82 تا سراؤ باسی، سورہ انعام آیات نمبر 82. الذین آمنوا ولم يلبثوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ وی الذین آکسان آمنوا چی دی ایمان راوڑ دے، ولم يلبثوا او دی نوی خلط کرے گڑ وٹ کرے ایمانم ایمان دا غی بظلم فظلم سرا، اولائک لهم الامن دی دا پارا امن دے وهم مہتدون او دی با پہ ہدایتی. آنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرضو کچھ یا رسول اللہ من کی بس سوک داسی چین اغنہ بس سنا سے ظلم نی شوے، سنا سے زیادے بتی نی شوے، دار انسان نا سنا سے ظلم زیادے کی گی. رسول اللہ ورطوی ابو بکر دا ظلم نہ مراد دیدا ہے کہ دا ظلم نہ دے زیادے، دا ظلم نہ مراد دیدا ہے کہ شرک تے، دا ظلم نہ مراد سے دے شرک تے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ظلم تفسیر پس سرو کو پس شرک سرو کو. دریم تفسیر دے تفسیر القرآن بی اقوال الصحابہ، تفسیر دا قرآن مجید دے پا اقوال دا سسرا دا صحابہ و سرا. صحابہ دا آغا مبارک جماعت تے کہ دا قرآن مجید نزول کے دنو دی آغا ٹھے موجودو، دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحبت کے پاتی شوی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سینینا دا مبارک خلینا پیز علم قرآن مجید دا ڈارک اغسطے دے دا وجہ صحابہ کرام چکم تفسیر کئی او داغی اچھت مقام دے. امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ ان تفسیر الصحابی الذي شہد الوحی والتنزیل فی حکم المرفوع، صحابی چکم تفسیر کئی چونکہ دے دا وحی نزول کے دے موجود ہو، نو دی تفسیر حکم دا مرفوع حدیث کم حکم لری او دا دیم تک کا حکم دے. صاحب دا حسامی وئی وَلِفَضْلِ اصابت فی نفس الرائے بمشاہدت الاحوال والتنزیل ومعرفت اسباب متابعت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا صحابہ مقام و قول و خبر بدیو چتا دا چاگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈارک لی دلے دے، دا قرآن مجید نزول اگئی اگر ڈارک لی دلے دے. آنو دا صحابہ جکم تفسیر اور رسول اللہ وقتی دا عثمان تووی چی عبداللہ ابن عباس سے تا نبی علیہ السلام دعا کردی دا او چی دنو دا صحابہ تفسیر تدری والا جی تیر شدا خود تفسیر بالمعصور دے. بعض کتابونا تفسیر پتو کہ میں یو بالمعصور راولی دا معصور شو. سالورم قسم تفسیر دا قرآن مجید دے پا اقوال دا تابعین سرا، دا تفسیر نے دا اقوال دا تابعین دا تفسیر
بعض علماوی دا معصور دی، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، تاسو د جمعې په خطبه کې اورئ چې خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. رسول الله بهترین زمانه دا زما ده، بیا هغې سره لګېدلې زمانه، بیا هغې سره لګېدلې زمانه. ګوره دا 3 قرنه نه دي، دا یاد ساتئ. لومبی قرن چې رسول الله سره پاتې شي هغه د صحابه و. آخري صحابي چې د دنیا نه تو وفات کېدو نو دا 110 هجری وه. دا ځان سره ولیکئ ښه. آخري اصحابي چې وفات کېده نو کوم هجری وه؟ 110 هجری وه. د صحابو چې کوم شاګردان و هغه تابعینو. آخري تابعي چې وفات کېدو نو هغه 160 هجری وه. او د تابعینو شاگردان هغه تبع تابعین ثم الذین یلونهم. آخری تبع تابعی چې وفات کېدو نو دا 220 هجری وه. سوره وه. نو رسول الله وی خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. نو دا 3 قرنه نه دي، دا د اسلام او د شریعت بنیاد دی. یعنی یو د دینی عمل، یو نیک عمل مونږ به ګورو که د 3 قرنو کې شوی نو دا به عبادت دی، او که د 3 قرنو کې نی شوی نو بیا اوس یو سړی یو عمل کوي هغې ته هغه دین وایي، نو هغه به دین نی. ځکه چې په دین باندې هغه څومره مین او په دین باندې هغه څومره پوه، نو دا د دې زمانې دا به څه پوه شي. نو چې هغه یو کار نه دی کړی ته راووتې ته نن کې، نو هغه به څوک ومني چې دین دی. نو دا تفسیر القرآن په تابعینو کې، یعنې د اصحابانو په شاګردانو کې بعضې صحابه د تابعین داسې دي که نه چې هغه ډېر مشهور دي. لکه هغې کې امام مجاهد رحمت الله علیه دی، مشهور قول لے کہ اذا جاءك التفسیر من المجاہد فحسبک. امام مجاہد دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھ تفسیر ذکر کئی انو آغا ټول امام مجاہد نہ ذکر کئی. دا تفسیر 5 قسم تفسیر القرآن باقوال المفسرین دے، چې دا قرآن مجید تفسیر دا تابعینو نکتا نور مفسرینو کم تفسیر کړه دے، دا هغې نه ته د قرآن مجید وضاحت او تفسیر را لے. او دا هغې دپاره دا شرط دی چې هغه داسې تفسیر وي چې قرآن مجید سره، حدیث سره، د صحابه سره، اقوال سره، د قواعد عربیه سره د هغې ټکراو ني. او دا تفاسیر چې مفسرینو لیکلي دي انو سیب هغې عمرونه قربان کړي دي. چا په یو منهج د قرآن مجید خدمت الله ته اغستی دی، چا په بله طریقه باندې. شاعر وی کنا وی معنی قرآن ز قرآن فرس بست، معنی قرآن ز قرآن فرس بست و از کسی آدش زدس اندر حوث. وی معنی دا قرآن سوکا، معنی دا قرآن دا قرآن مجید نا تپو سکا، و از کسی یا دا سے کس نا تپو سکا آتش زدس اندر حوث، چې هغه په خپل دنه اور بل کړي ځان، هغه محنت کړي، هغه خپل عمر د قرآن مجید او د دین نه قربان کړي. نو دا مفسرین چې کوم تفسیرونه کوي د دوی مختلف انداز دی، مختلف منهج دی. امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ
په فوز الکبیر کې فرمایي چې د مفسرین یو جماعت هغه دی چې هغه د قرآن مجید آیات ذکر کی نو هغه سره چې دی نو احادیث راړي، هغه احادیث راړي او احادیث بیانې. اوس دغه مفسرین لکه تفسیر ابن کثیر، تفسیر د علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه، نو مفسرین دویم قسم شاه صاحب وایي چې هغه دي چې په قرآن مجید کې کم آیاتونه د الله تعالی د صفات او د اسماء راغلي دي نو پاغي کې هغه تعویلات کوي او دا طریقه د متکلمین او د یعنی د عقاید او باس کوي، عقاید تراو باسی لکه تفسیر کشاب او تفسیر کبیر. دریم قسم د مفسرین هغه دی چې د قرآن مجید د آیاتونو نه احکام راو باسی، دا فرض دی، دا واجب دی، د موزه، د روجې، د زکات، د حج، دا مسائل ته راو باسی لکه احکام القرآن د قاضی یحیی ابن اکشم ملا جیون رحمت الله علیه، دارنګه تفسیر قرطبی وغیرہ دا په دې باب کې لیکلي شوی دي. څلورم قسم هغه دی چې هغه تفسیرونو کې اعراب القرآن، لغت وغیرہ ذکر کوي او پاغي معنی شواهد اشعار وغیرہ راړي د عربو د کلام نه، لکه امام رازی رحمت الله علیه اعراب القرآن. او بعضی پنځم قسم هغه په تفسیر کې د معانی او د علم بیان داغي نکات ذکر کوي او دا طریق د ادباء د لکه عبدالقادر جورجانی رحمت الله علیه، امام رازی رحمت الله علیه. بعد د قرآن مجید تفسیر په دې لګي چې دا قرائات په دې کې سورې دي کنه نو هغه قرائت را جمع کوي، لکه دا طریقہ دا قاریان حضرات چې کوم قراء او کوم کتابونه لیکلي د تفسیر باندې قرآن مجید باندې دا د دی دی. او بعض مفسرین هغه د قرآن مجید د تفسیر نه د تصوف او د سلوک مسائل راو باسي، دا طریقه د صوفیه ده. شپږم قسم تفسیر القرآن بالاعتبار والتاویل له او بدی ولغزان پویوي، دا نور چې د تماوی دا شاتنو کتابون لیکلي دي، خدا تفسیر القرآن بالاعتبار والتاویل چې کوم دی پدې باندې د ټول اړومبه کار زمنګا د شیخ زمنګ د استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه کړو. مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا ډېر لوی شخصیت، دا ډېر صاحب کشف انسانو، دنه الله ډېر لوی کار اغسته دی او د هندو مسلمان شوی. د چې کله هندو مسلمان شو نو د خپل کور نه وشړو، ارسې ته پاتې کړه د په جسم باندې صرف چې دنو کپڑے پاتې شي یو صادر و سره. دارالعلوم دیوبند کې داخله واغستل ته سبق وي، تور حدیث ته ورسېدو، سبق کې ناستو چې دنو یو کس راغی او د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث صاحب ته وی چې یاره زما لور ده او هغه زه یو عالم ته په نکاح کول غواړم. مولانا احمد علی شیخ الحدیث صاحب ورته وی چې بس راځه د بدن سره دارالحدیث ته بودم چې تاسو طالب یاد کې بیا بزاغ سره خبره وکم. هغه چې څنګه راغې او استاد صاحب سره کینا سوي قتل
نو هغه ورته د احمد علي لاهوري صاحب ورته یاد کړ چې زه خپله لور ده ته په نکاح ورکوم. نو استاد صاحب هغه راوغوښته ورته وي یار دې تا ته خپله لور په نکاح درکوي. نو لاهوري صاحب ورته وی چې زه خو جي د کور دی راشړلی یم، ای ټول چې دی نو غیر ایمان واله دي او زما خو څه شته نه، او بس زما خو ټوله دنیا دغه یو جوړه ده. نو هغه سړي ورته وي ټیک ته زه هغه تیار شو. لاهوري صاحب وایي چې کله زما د نکاح پړاوله سار له نکاح پړاوی نو ما ته هلکان وي چې ګوره ستا واده نه نو یو ملګري نه ښکلې جوړه واله. وایي ما نه زه د چا نه جوړه نه هلم، زه زما خپل فکر نه پټوم. وایي ماسخوتن د شپې د ورځې خو موږ سبق وي، وایي ماسخوتن ما چې دی نو لنګ و ما خپلې کپړې وینځلې. نو یخو باران شو نو هغه چې دی نو کپړې وچېدې نه، نو ما سحر اکا هغه کپړې ما لوندې واچولې. وایي چې زما نکاح پړاوله نو زما سخر کتل چې زما اکا جوړه ده او لونده ده. وایي زما نکاح پړاو شوه. وایي هغه استاد صاحب وي چې زه رخصتي چې ستا واده وشي نو زما کور چې کم دی نو د هغې چې کم بیټک دی هغې کې به تا ته موږ صاحب دیوال وکړو نو ته به هغې کې او یو ډوډۍ به دله زه در کوم، د مطبخ نه ستا خپله ډوډۍ جاري ده نو کور والا ډوډۍ به دې زه در لیږم. و چې کله واده وشو نو دا جینای هفته پس چې دی نو پلار کور کره لاړه. نو پلار ته تپوس وکړو هغی د مال نه خو و یا پلار یې خفه مړه کې ډېر خفه و چې هسې نه چې لکه لور مې تنګه دوره په ثروت کې پاتې شوې ده. چې لاړه نو تپوس یې ترې وکړه چې بیٹا اپنا نیا گھر کیسے پایا؟ نو هغې ورته وی چې ما خو وی چې انسان ته دا جنت دا د مرګ نه پس ملاویږي، خو په دنیا کې داسې کورونه شته چې هغه د جنت نمونې دي. په هغه کورونو کې یو کور زما د خاوند د احمد علي لاهوري صاحب کور دی. من احمد علی لاہوری سے بوی وہی دنیا کے لوگوں نے مجھے بعد میں پہچانا کہ میں احمد علی لاہوری ہوں، میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچانا تھا. من احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تب چا ڈوڈای راڑا اتب سپا پتہ لگے دا چې دا حلال دی که دا حرام دی، دا بو ته سپا پتہ لگے دا چې دا کمی خزی پخ کری دی چې هغه موزه او دسکی او که نکی. یو ځلی پر رساله کې دا ولیکل قبر ته چې ودرې دا بو ته پتہ لگے دا چې دی قبر معنی غذاب شته که نشته دی. ډېر صاحب کشف انسانو. یو ځلی پر رساله کې مضمون راغی وہ ایک انسان کی آنکھ ہوتی ہے، گدھے کی آنکھ ہوتی ہے. یو د خر سترګي یو د انسان سترګي. وای د انسان سترګي هغه چې هغه حلال او حرام کې څه کوي فرق کوي. انو دا مضمون پر رساله کې چاپ شو نو لاہور سره لږ فاصله کې ګنټه یو نیمه دوه کې فاصله کې اوکاړه ښار دی. نو په اوکاړه کې اهل حدیث کسانو د سکول استاد او اهل حدیث نور اهل حدیثو هغه ناس نو دا مضمونی چې وکړه راشه کنه مولوی صاحب خو پکې بله ویشتې ده. و یو د خر سترګي یو انسان نو هغه په خپلو کې هلکه راځه کنه چې د دا سترګي وګورو چې تش مضمون مې که دا سترګي وله ګورو. نو هغه وي تپوس هلکه چا سره ارام نو هغه یو سره پکې د سود پیسې وي اله بل حلالې وي. وایي راځئ د دې امتحان الو. نو سیوه دی د اوکاړې نه را روان شو راتلل نو یو دکان ته ودرېدل نو د دواړو جدا جدا پیسې وي. نو یو کریټ د هغې سیوان واغستل یو کیلو دوه په حلالو پیسو، هم د اکه کریټ نه هغې سیوان واغستل په حرامو پیسو، او بیا یې ولې یو ټوکرای واغسته او په هغې کې هغې هغه سیوان کېښودل ګډوډ نښې پې هغې ته پته لګېده او هغې ته پې نښې وې. نو چې دی حضرت لاهوري رحمت الله علیه سره رالل ملمانو قدر اکرام یې وله وکړو. نو چې بیا ورته وي جي دا موږ تاسو ته هغه ټوکری ورته ورکړه دا جي تاسو له هدیه راوړې ده.
لاوري سي ودای نه زنالم زه یو قسم زه بس کوم هغه نه نجید امیر په مینا مان راوړ تاسو به قبلو یا ضرور به قبلو هغه نه زنالم چې دی ډیر وته وی ورته وی یار علم خو نه خو زه تاسو ملمانه نستاسو دړه د پاره وا چې اوسو دانی اوچته کوم نو ټوکرای د الاس کا نه چا کوم علال دانی وی کنه هغه ته راوچته کې حرامي پته پرې خو دی چې پرې خو دی انو اخی خو پوښو نو بس هغه مولانا امین صفدر او قاړوي صاحب دا ډېر لوی مناظر ته دا لوی شخصیت ته هغه ورته وی حضرت ماته دے علی حدیثو ورتے ہوئے ماتا جی بیعت تو کئی ورتے ہوئے بیٹا تم بیعت کے لیے نہیں آئے تھے تم میرا امتحان لینے آئے تھے تو بیعت لینے میرا آگنے تا خود زمان امتحان آگستو اور تم نے امتحان لے لی اب چلے جاؤ آنو دی چی واپس لاڑل چی بیا سٹیشن تا لاڑل نا نور کسانو تے باید مرگا دا جوان پتہ نہ لگی تاسو کو زینو زی زخو نظم زخبا زم بیعت بتکوم بیا راگے ورته حضرت بیعت راکړي ورته او راشه اوس ته بیعت لراغلی دینه وخت خو تا د ما امتحان اغستو نو دا مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه تفسیر بالاعتبار والتاویل معنی هغه کار کړی دی او دا هغه شاګرد زمون استاد صاحب شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب او لاهوری صاحب ناشنا واقعات دي دا هغه چې وفات کېده نو تشبیه تهجد کول او په سجده کې سا وخته په سجده کې وفات شو او چې قبر کې خخ کو نو خوشبوئی د قبر نه روانه وه ډېره مودې د قبر د خوشبو تله انو حضرت لاهوري رحمت الله علیه فرمای چې ګوره بالاعتبار والتاویل زتا ته یو مثال هم تاسو به پوه اوس علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورې فیل صورت ته دیک یو مفسر دا بیانای مثلا د اصحاب فیل کیسه وکړه د ابرهه کیسه وکړه شان نزول ذکر کو د علم ترکه په پال رب کا پورا معنی وکړه لغوی او ارشی وکړه حضرت وایي چې بیا هم د دې معنی تفسیر برابر نشو د دې کیسې نه او د دې صورت نه موږ له سبق راوځي نو حضرت دا سے د هر صورت د هر رکوع نه یو سبق یو موضوع راو باسل دی اوس دا سورې فیل نه دی دغلتا حضرت لاهوری رحمت الله علیه لیکي چې توهین شعائر الله موجب ذلت است چې توهین د شعائر الله دا موجب د څه دی دا د ذلت دی توهین د شعائر الله دا موجب د څه دی د ذلت دی ابرهه الله ولی ذلیل کو د شاعر الله توهین وکړو په دنیا کې که هر سړی را پاسي او هغه د شاعر الله توهین کوي نو الله به ذلیل کوي او رسوا کوي به تاریخ به دې گواه دی چې کم سړی د شاعر الله توهین کړی دی او هغه انسان الله تعالی څه کړی دی هغه ذلیل کړی دی هغه رسوا کړی دی نو د قرآن مجید د هر صورت د هر رکوع سر ته چې کم دی نو هغه به څه کېږي او دا موضوع چې کم دی نو دا به راوځي د تفسیر اووم قسم رونو هغې ته تفسیر القرآن بالرای وایي دا بالرای تفسیر دا دوه قسمه محمود هم دی مذموم هم دی محمود هغه دی چې ته په خپل اجتهاد رای معنی کې خو هغه د مفسرینو او د عربای د قواعد سره موافق وي او مضموم هغه دی چې د خپل ځان نه لګیای حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا حضرت عمر سے تپوس کو دیو آیات متعلق دا سورہ عبسہ کے راضی کنا اب متاعا لکم ولانعامکم سورہ عبسہ کے راضی دغه لفظ تپوس ته وکړو ابوبکر صدیق سے چې په سوچو کو انو نو ورته ولا
ګوردان په دې پوه کې هغه عربیانو دغه ژبه وه هغه سوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی ای ارض تکلنی و ای سماء تذلنی کم ازمکه و ما برداشت کی چې زه په هغې باندې وګرځم و ای سماء تذلنی او کم اسمان بما پریدی پما بسوریو کی لو قلت فی کتاب اللہ ما لیس لی بحق چې زه د الله په کتاب کې د ځان نه خبره وکم نن یو لویه علمیه دا ده موږ د الله کتاب ته ناست یو د قرآن مجید تفسیر کوو او سیبا چې زړه له هم سره راځي او په خوله هم سره راځي هغه وو احتیاط نه کو نه په قرآن مجید کې ډېر خو پکې داسي هغه وایي آی تھنک زما خیال لا دی هلکه د کازوراتو بوجای ستا به څه خیالي د خدای د کتاب مخې ته نو د خدای په کتاب کې د ځان نه خبرې پکار نه دي چې څو پورې تا د دې حواله نه ده کتلې څو پورې ستا مخې ته د بل ځای نه راغلي نه دي او دو پورې به ته د ځان نه خبرې نه کوې داسې بعضې خلکو داسې معنی کړي چې ته په ته ماریان چې جا دې څه وایي بس د خپل خواهش دپاره هغه راتاوی انو تفسیر بالرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ من تکلم القرآن برائے من تکلم بالقرآن یو سڑی کلام کو قرآن مجید کی برائے فاصابہ او تو ٹکو مکو نو فقط اخطا نو دے غلط شپاگی کی دے بیام خطا دے او من کال فی القرآن برائے رسول اللہ وی کم سڑے پا قرآن مجید کی د خپل رائے نہ لگیا دے بغیر علم فلیتبو مغدو من النار دے ځان له په جہنم کې ټکانه جوړي بعض خلکو ته دا د قرآن مجید دا درس او دا دوره تفسیر دا ورته داسې گپ شپ لګي بس وایي هغه دغه چې ده نو اسانو دی نالو نه ول نو چندخانو خپې اوچتې کړی موږ له هم نالو وایي نو هغه وایي راشه وایه څه به وایې نو چې غوږ ورته کېږدي تحت اللفظ لفظي ترجمه یې غلطه کوي هغه والا نه ورځي انو دا ډېره غلطه خبره ده الله دې موږ د داسې پوج نه وساتي دا خو ځان له وبال د آخرت تباه کول دي رونو دې د وجې مفسرین د شروط د مفسر د توام علماء لیکلي هر سړی به تفسیر نه کوي اوس خو سیبه د څلوېښتو ورځو شیخ القرآني په څلوېښت ورځو کې ترجمه زده کړي او بس ورشي هلته لوډ سپیکر ولګوي لوی غوبل یې جوړ کړی دا دومره اسان هم نه ده الله قرآن مجید کې وایي لقد یسرنا القرآن یو مولوي صاحب نو هغه تقریر کو چا بیان له راوستو انو دا آیات باندې لقد یسرنا القرآن للذکر وی الله وی من قرآن مجید آسان کړی دی او دا الله بندا الله وی لقد یسر القرآن للذکر د پار تدریس نه د پار نصیحت اغوستو قرآن مجید آسان دی چې د دې د عبرت او نصیحت والے او چې کله خبره د خولو راشه د تدریس رااله نو هغې د پاره علما ورونو هغه شرایط ذکر کړي دي لومبی شرط دا دی چې د قرآن مجید درس و تدریس دا به هغه انسان کوي چې د قرآن مجید د پاره کوم علوم پکار دي چې هغه علوم هغه دته زده وي دی په هغې باندې پوهېږي په هغې کې علم لغت دی یعنې د ډکشنرای د یو لفظ څه معنا ده علم النحو ده
علم صرف تے، علم اشتقاق تے، علم معانی دا، علم البیان دے، علم البدی دے، علم الکلام اصول الدین دے، علم اصول الفقہ دا، اسباب نزول لے، علم القصص تے، ناسخ او منسوخ تے، علم فقہ دا، او علم موہبہ. موہبہ معنی دا کله چې انسان د الله کتاب سره لګېدلی نو الله تعالی د مسند باندې چې سړی کینی کنه د خپل برکتی انو الله واسطه سینه کولاو کې ودی کې به ناشنا ناشنا نقطې او رموز او اسرار د قران مجید الله راولي او هغه چې د رست تفاسیرو کې ګوره بالته موجودي. بل چې کوم دی دویم شر د مفسر د پاره دا دی چې دی ځان بچ کوي د بدعاتو نه، دی بدعتي نه وي، دی عملی او اعتقادي او فعلی دو هر قسم بدعاتو نه ځان ساتي. دیم دی متکبر نه وي. متکبر دی ته وایي کنه چې دی بل ته سپک ګوري ځان اوچت ګڼي. کوم انسان دی چې متکبر وي دی الله تعالی د قرآن مجید د رموز او د اسرار ته د خواته نه پرېږدي. الله قرآن مجید کې وایي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون بغیر الحق. الله وایي زه ګرځوم لرې کوم د خپلو آیاتونو نه آکسان چې دی ناحقه باندې څه کوي او تکبر کوي. الله دې موږ د تکبر هوا د خواهشاتو نه وحب الدنیا دنیا پرسته مولانی دیم والاصرار علی الذم انسان عجزه د دنه به ګناه کوي خو یو اصرار علی الذم کوي دی په دوام سره ګناه کوي کلک په ګناه لګېدلی منې کېږي ته نه کوي همیشواله. دریم شرط د مفسر د پاره الاعتماد على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه چې دې تددا کوم علوم وي دا منقولی وي او د رسول الله نه د صحابو نه او چې کوم د علماو کړای را رواني چې هغې سره دې ټچ وي یعنی د سند لګېدلی وي هلته. او څلورم شرط دا چې دی نو د مفسر د پاره دا دی چې د خپلې زمانې معتدل علما په ده باندې اعتماد کوي چې هغه وایي چې دا صحیح سړی دی. دا شرایط علامه زرکشی رحمت الله علیه په البرهان کې لیکلي دي او علامه سیوطی رحمت الله علیه دا په الاتقان کې لیکلي دي چې یو سړی هغه د قرآن مجید درس کوي ترجمه پڑھاوي نو هغه دپاره دا لازمه ده چې هغه چې کوم دی نو هغه دا شرایط په ځان کې راولي. دا شرایط پکې ني نو بیا هم لګیا دی نو سیوا دا هغه مثال بشي چې بل ته رڼا ورکوي لکه د ډیوي او ځان سوځوي. دا ځان سوځول دي ښه. تاسو ته ما ونیوې ابوبکر صدیق صاحب چې ایو ارض تکلني و ایو سماء تذلني. ورپسې د البرهان فی اصول القرآن کې ما یو دوه درې فصله پرېښودل او هغې یو خاص وجه و هغه ما په دې پرېښودل چې چونکې نن 14 شعبان دی او دې کې دا نزول د قرآن د تزوام
انو دې کې به د شعبان دا خبر هم راشي په هغې به هم زه تاسو پوه کړم. ورپسې وروڼو فصل دی په نزول د قرآن او په جمعیت د قرآن کې. عام مفسرین وایي چې نزول د قرآن مجید دا په 2 مرتبو کې شوی دی، په 2 طریقو شوی دی. خو زمونږ استاد محترم شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه به فرمایل ونزول القرآن على 3 مراتب. او حضرت العلامہ شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دا غي د علوم القرآن چې کوم کتاب دی په هغې کې هم د علامه افغانی رحمت الله علیه رائے دا چې نزول د قرآن مجید دا 3 مراتب. لومبه نزول د الله جل شانه د ذات مبارک نه لوح محفوظ تا. دویم د لوح محفوظ نه بیت العزت تا. او دریم د بیت العزت نه کته ځمکې ته. امام بخاری رحمت الله علیه چې دنو د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت راوړل دي. ابن بخاری شریف کی وی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ بعثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ. رسول اللہ چکر اللہ پیغمبر را لگن عمر 40 کالو فمکث بمکہ 13 سنہ. مکہ کی چې دنو آغا 14 کاله پاتې شو. ثم امر بالهجره بیا رسول الله ته حکم وکړ شو په هجرت 10 سنه آغا 10 کاله. ومات و ابن 63 او رسول الله د دنیا نه تشریف یوړو کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 63 کال شو. اوس دا عام حضرات وي زمونږ نور استادان د صحابه صاحب دامت برکاتهم دا حضرات دی دا وای نزول د قرآن په 2 قسمه دی. څنګه انو یو چې کوم دی ته برنا بیت العزت تا دا وی په یو شپه دی. او بیا د بیت العزت نا زمکې تا دا په 23 کاله کې دی. بیا غي وی الله قرآن مجید کې وی انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. بل دا اللہ وی انا انزلناه فی لیلۃ القدر پیوش پاکی ایمان حاصل کو. د بعض مفسرین خدا رائے دا چې دا لیلہ مبارکہ او لیلہ قدر دا یو شپه ده. اغا رمضان کې راغې په یو شپه کې وم اسمان ته بیت العزت ته هغې نه په 23 کاله کې کته راغی. اچھا کم حضرات وایي چې دا لیلہ مبارکه جدا ده او لیلۃ القدر جدا ده. نو هغه وایي لیلہ مبارکه کې حکم وشو چې قرآن مجید به نازلیږي او په لیلۃ القدر کې نازل شو او بیا 23 کاله کې کته راغی. زم کی دیش چې دادا سی وی چې د حضرت افغانی رحمت الله علیه د ډاکټر صاحب او د نور بزرگان د 3 مراتب چې کوم وي
چې دا شپه مبارکه انا انزلناه فی لیلة مبارکه په دې کې د الله جل شانه د ذات نه لوح محفوظ ته د قرآن مجید نزول شوی او په لیلة القدر کې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغلی وي او بیا 23 کاله کې کته راغلی وي. او دا لیله مبارکه دا تاسو ته مانا پاڼه درکړه 15 شپه د شعبان هغه نن شپه ده. زه به خپل موضوع له راځم خو دې کې یو 4 منټه زه دې له وباسم. نبی علیہ السلام فرمائی من احیا لیالی الحمس وجبت له الجنه. کم یو سړی چې دا 15 شپې رونه کړي نو وجبت له الجنه د لپاره جنت واجب دی. هغه 15 شپې کوم دي؟ هغه 15 شپې چې کوم دي انو لیلۃ الترویہ، لیلۃ النحر، لیلۃ العرفہ، لیلۃ الفطر، لیلۃ النصف من شعبان. هغه 15 شپو کې یو شپه 15 شپه د شعبان ده. او د دې شپې متعلق د قرآن مجید آیات چې الله تعالی وایي چې انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، پی اللہ فرمائی فیہا یفرق کل امر حکیم، پدې کې هر کار محکم داغه فیصله کولی شي. اوس دغه ډېرې خبرې دي خو لنډ خبره ته کوم. یو ډېر لوی شخصیت تیر دی، د هغه نوم دی حضرت عبدالعزیز الدبار رحمت الله علیه. د عبدالعزیز الدبار رحمت الله علیه د امی دویم د نابیناو، د ړوندو، د پیدایشي ړوندو، خو او دا مادرزاد ولیو، لوی بزرگ انسان و تکوینی بزرگ ولیو. د یو شاگردو اغا عالم، بہترین عالم، اب د خدمت کو نو اغا دنا تپوسونه کول د قرآن مجید د آیاتونو متعلق، د احادیث متعلق، ګران ځای بچ راغی او هغه به ورته وي د به لیکل. نو هغه شاګرد کمال دا کړی دی، هغه یو دومره کتاب هغه د استاد پاداد را جمع کړي دی، هغې نوم دی الابریز. او دا الابریز ډېر ناشنا کتاب دی، ما کتلی دی، ډېر ښایسته دی، اردو کې ترجمه هم راغلی ده. نو هغې کې ډېر ناشنا حل دی د ګرانو آیاتونو احادیثو. نو هغې کې یو ځای دا دی، نو داسې تپوس کړی دی چې استاد جي دا فیها یفرق کل امر حکیم دا څنګه؟ انا عبدالعزیز الدمار رحمت الله علیه ورته وی چې دا 15 شپه د شعبان، او یو ځای ورته یادوي چې په هغې کې څومره اولیاء دي، تکویني اولیاء بزرگان، که هغه مړه دي او که ژوندي دي، هغوی ټول چې کوم دی په دقه شپه باندې را جمع کېږي. دې مجلس ته وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک هم راځي. جبرائیل علیہ السلام د ټولی دنیا د آئنده کال چې کوم بجړي هغه راړي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله کی. نبی علیہ السلام هغه والی د خپل زمانه چې کوم غوثي هغه ته حواله کی. هر غوث ماتخ و اکتابی، هر کتب ته ورکی، د کتب ماتا نجوب هغې ته ورکی، او د هغې ماتخت اوتادي هغې ته ورکی. دا ټوټل 313 اولیاء تکوینی
او په سکندونو کې دا معامله وشي. انو عبدالعزیز دبا ما ته حواله درکړه، هغه وایي زه دې کې موجود وم دې مجلس کې. دا تکوینو اولیاء بعضې خلک دا خبرې نه مني، نه مني دي که زور نشته په چا باندې، خو هغه لیکلي دي. زه به درته بله ناشنا خبره وکړم. زموږ استاد صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم موږ ته فرمایل اوس د هغوی کور دارالعلوم کراچای کې دی، مخکې نانکواړه ورته وایي، دا هلته چې دی نو صدر سره خوا کې ځای دی، نو د هغوی کور مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه کور هلته و. وایي موږ سهار مونځ له تلو، زموږ ورور ولی راضي صاحب وایي هغه تلو، انو زکي کیبي صاحب وایي هغه تلو مونځ ته. نو زموږ د کورونو خوا کې یو ملنګ و، وایي هغه ملنګ چې کوم دی نو هغه لګیا دی په غصه کې چې لیاقت علی خان ہم نے آپ کو بہت سمجھایا، آپ مانتے نہیں ہو، آپ یہ کرتے وہ کرتے، چلو ہاتھ سے ہم نے تمہارا سبب پاڑ دیا. وہ جگہ سر یو کاپی و کرش پاڑے وشلولا لڑ مجھے کو وای چې لږ وروسته پته ولګېده ان هغه په دقه ورځ باندې لیاقت علي خان چې ده نو هغه یې وویشته. بیا وایي هغه ملنګ موږ نه لیده. اوس دا هغه تکویني خبرې دي. علا کل حال هغه وایي په دې معنی په دې شپه باندې دا ټول آینده کال به د یو سړي سور عمري سوره به رزقي دا ټول تقسیم وایي په دې معنی کېږي. په کومه شپه کېږي؟ په 15مه شپه د شعبان کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت دا و چې نبی علیہ السلام به په شعبان کې ډېرې زیاتې روجې نیسلې. مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو د شعبان کې دا دومره ډېرې روجې ولې نیسئ؟ نو رسول الله ورته ووی چې په دې میاشت کې د انسانانو د مرګ فیصلې کېږي چې دی به پلان کې وخت مړېږي پلان کې وخت مړېږي. زما دا تمنا چې کله زما د مرګ وخت لیکلی شي چې زه هغه ټایم په حالت د روژه کې یم. بل نبی علیہ السلام فرمای شعبان چې کوم دا زما میاشت ده، رمضان د الله میاشت ده، د دې دا نننه شپه چې کومه ده دې ته په احادیثو کې لیلة البراءت وایي، یعنی د نجات د براءت شپه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دې شپه باندې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې خصوصي رحم کوي، مگر نه هغه سړی چې بل مسلمان د پاره په زړه کې بغض ساتي، کینه ساتي. بل حدیث کې رسول الله فرمای چې په دې شپه باندې بنو کلب یو قبیله و، هغوی سره به ډېرې ګډې بیزې وې. د هغوی سره چې ګډې بیزې دي په هغوی باندې څومره ویښته دي دومره چې په یو بیزې باندې څومره ویښتې دومره خلکو ته الله تعالی په دې شپه باندې چې نه څه کوي هغه چې دنه بخښنه کوي. په دې شپه باندې الله تعالی وم اسمان ته د الله تجلیات راځي، د الله د طرف نه ندا کېږي، اواز کېږي څوک شته چې د الله نه رزق وغواړي، الله وایي چې زه وله رزق ورکړم. څوک شته چې د الله نه بخښنه وغواړي، الله وایي زه ورته بخښنه وکړم. څوک شته چې پلان دا څیز وغواړي، الله وایي زه ورته ورکړم. په مشکات شریف کې حدیث دی او ابن ماجه هم دا حدیث راوړی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كانت ليله النصف من شعبان، کله چې 15 شپه د شعبان شي نو فقوموا ليلها، تاسو د دې د شپې ودرېږئ الله تعالی ته عبادت کوي، وصوموا يومها، او د دې د ردې روجه ونیسئ، فإن الله ينزل فيها لعروب الشمس إلى السماء الدنيا، د الله تجلیات دا چې دنو راضی کته د عروب د شمس د نور پریوتو سره وم اسمان ته، فیقول الله تعالی، نو الله جل شانه وی علی من مستغفر، آیا څوک شته چې بخنه وغواړي فاعفر له، علی من مسترزق فارزق، څوک شته چې رزق وغواړي ولا رزق ورکم، علی من مبتلا، څوک شته چې په تکلیف کې مبتلا وي فعافیه، چې زاغته عافیت ورکم، علا کذا و کذا، آیا څوک دی کواله شته چې زول دا کار ورکم. دا حدیث مشکا شریف راوړی دی، ابن ماجه ذکر کړی دی. بعض حضرات خلق عجیب عجیب مزاجونه هغه د دې هر څه نه انکار کوي او بیا زیاته دا کې دي د بدعت وایي. الکه من خو نه ذکر کړی، مشکا شریف ذکر کړی دی، من خو نه ذکر کړی، ابن ماجه ذکر کړی دی. ٹھیک تا تاسو سره په دې خبره معنی چې دنو اتفاق کوم چې دا حدیث په کم سند سره راغلی دی، نو هغه سند څه شی دی؟ هغه ضعیف دی. خو د ضعیف سند نه مراد دا نی چې ته انکار وکا حدیث د سر نه ممانه. دا خو اصول الحدیث کتاب ټولو دا خبره لیکلی ده. کچری یو حدیث د هغې سند چې دی نو کمزوره وي او بیا خصوصا هغه په فضایلو کې وي، نو په باندې عمل ټیک دی. تدریب الراوی کې وایي ويجوز عند اهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانيد وروايه ما سوى من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والاحكام كالحلال والحرام وغيرها، وذلك كالقصص وفضائل الاعمال والمواعظ وغيرهما مما لا يتعلق له بالعقائد والاحكام. د 15 شپې شعبان تر وجونی سي دانا احکام سره تعلق ساتي، نه عقاید سره تعلق ساتي. ادا خو رسول الله اسم په شعبان کې اعظم استاد صاحب شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني صاحب دامت برکات دې خسته خبره کړو. رسول الله با همیشه په شعبان کې روزي ډیری نیسلی. یو دویم دا نبی علیہ السلام به 13 14 15 روزم نیسلا. د حضرت علی صاحب دا روایت هم راغی، نو یو سړی د 15 شعبان روزه چینی سي هغه د پکې دا نیت کوي چې رسول الله په 15 شعبان روزه نیسلې، د زکه په 15 هر میاشت په 15 نیسلې زم نیسم. نبی علیہ السلام په شعبان کې روزي نیسلې دي، زکه په شعبان کې روزي نیسم. نبی علیہ السلام چې کوم دی انو حضرت علی صاحب دا حکم د رسول الله ویلي چې تاسو 15 بر ټول احادیث په کې نیت وکم، اس مسله په کې نشته ده. بل د عائشہ بی بی روایت ته چې زه پاسېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وکتل، نو ما چې وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته تلو، نو په دې شپه باندې چاته پاسانه کې دی شي د سنت په نیت ماښام ماسخوتن میانځ کې ورشي مقبره ته سړی ورشي خپلو رشتہ دارانو ته هغوی ته دعا وکړي. دا هم د رسول الله سنت عمل دی. عائشہ بی بی فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې ودا دعا کولا، اللهم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک. الله ز پناه غواړم په عفو ستا د عقاب ستانه، پناه غواړم په رضا ستا د ناراضګۍ ستانه، واعوذ بک منک، الله پناه غواړم د سختۍ ستانه، جل وجهک لا احصی ثناء کما اثنیت علی نفسک. الله ما داسې ثنا ونه کړه په تا باندې څنګه چې تا د خپل ځان باندې ثنا کړې ده. انو دا دعا چې کومه ده دا اسانه دعا ده، دا یاده کوي، کوشش وکړئ چې نن تهجد کوئ یا ماسخوتن نوافل کوئ
انو مشران کو دشي یادول تاسو کم از کم د سنت په نیت معنی یاد کئ نو په سجده کې دا وای په نوافلو کې په سجده کې دا وای بل چې کم دی انو ما ثبت بالسنه فی ایام السنه کتاب کې د عارف بالله شیخ ابو الحسن بکری رحمت الله علیه بیان دی چې دیش پی کې دا دواړه رکول پکار دا چې اللهم انک کریم تحب العفو فاعف عني اللہ ته کریم ته بخنه کې الله ما ته بخنه کې عفو کې اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات الدائمه فی الدنيا والآخره الله زتانه عفو غواړم عافیت غواړم او په دنیا او په آخرت کې نو دا دعا وکي بل یو خاص عمل چې دا زمونږ د اکابرو نه منقول له اغدا ده چې نن ماخام مزو یعنی په پیندلسمه شپه باندې تاسو ماخام موضوع کوي نو د ماخام موضوع نه پس به کښېنئ نو درې پیرې به دا دعا ده او سوره یاسین د دا به وایي نو یو ځل به سوره یاسین وایي په دې نیت باندې چې خدایا په آینده کال کې د ما عمر کې برکت واچي ان سوره یاسین به وایي په دې نیت بیا ورپسې دا دعا ده بیا به لاندې دا دعا وایي زه ته یو ځل وام ده بیا چې کوم دی ان په بل ځل به سوره یاسین وایي بدی نیت معنی چې خدایا آینده کال کې چې څومره اپتونه او بلاګان راځي خدای ما د هغې نه محفوظ وساتي انو بیا به دا دعا ووایي او بیا چې کوم دی په درېم ځل معنی چې الله په آینده کال کې چې دی انو ما چاته محتاجه کېما او زما رزق کې برکت واچي انو بیا به دا دعا سوره یاسین ووایي او بیا به دا دعا ووایي نو درې پیری به دا دعا شي او درې پیری به سوره یاسین شي ادا دعا دا د ګوره اللهم یا ذا المن ولا يمن عليك یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا اله الا انت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وامان الخائفين اللهم ان كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللهم بفضلك شکاوتی وحرمانی وتردی واختار رزقی واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجل الأعظم في ليلة النصف من شعبان المقرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم ولا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم او دارنگی دا بل دعا مسنون دعا نه ده چې اللهم انی اسألک من خیر ما اسألک من عبدک نبیک محمد صلی الله ساده پښتو کې وایي زازو خو هر وخت دعا کې داوام خدای پاکا موږ له ټول هغه خیرونه راکړي چې تا رسول الله کوم خیرونه غوښتي دي خدای موږ ټول هغه شرور نه وساتي چې کوم شرور نه نبی علیہ السلام پناه غوښتي ده ٹھیک ته کنه ان شاء الله تعالی دا اعمالو کوي او سحر لبیا که الله تعالی ژوند را کړی نو روجه ونیسئ سبا پنځلسمه ورځ ده سحر لبیا روجه ونیسئ نو ما درته وي دا نزول د قرآن دا په درې قسمه شو یو د الله جل شانه نه لوح محفوظ ته بل لوح محفوظ نه بیت العزت ته دریم د بیت العزت نه ځمکې ته دا ځمکې ته دا چې ده نو دا په 23 کاله کې دا چې ده نو نازل شو بیا چې دا 23 کاله کې نازل شو نو قرآن مجید چې کوم ځای کې عام طور باب افعال ذکر کړی دی چې انزلناه نو دینه دا په یو ځل نزول مراد دی او چې کوم ځای کې باب تنزیل ذکر کړی دی انو هغه ځای نه مراد لږ لږ نازلېدل دي اوس کافرانو به دا اعتراض کو کافرانو دا اعتراض کو چې دا قرآن مجید به الله تعالی چې څنګه تورات او انجیل په یو ځل نازل شوی نو دا قرآن مجید به هم په یو ځل نازل کړو کنه دا لږ لږ نازلولو څه ضرورت الله جل شانه د هغې جواب کړی دی تاسو سوره فرقان
آیات نمبر 33 آیات نمبر 34 راو باسی. سورہ فرقان آیات نمبر 33 آیات نمبر 34. وقال الذين كفروا وقال الذين اوي الذين كسان كفروا جو کافران دی لولا نزل ولنش نازلول علیہ پدی نبی علیہ السلام مانے القرآن دا قرآن مجید جملتا واحدا پیو ظلمانے کذالکم دک کرنگے اللہ تعالی وی من لگ لگ نازلو لنثبتا چه ثابت کو قوت ورکو من بھی پاغی مان فؤادک ازلستاتا ورتلناه من الولد لرپتا مان ترتیلا پلستو سرا ولا یاتونک دیرات لنکی تاثر اے نبی علیہ السلام بمثل پیو مثال سرا الا جئناکا مگر من رات للکو تاثر بالحق پا حق بیان مانے واحسن وحیست تفسیرا دجیت تفسیرنا. نو امام رازی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کبیر کے دے ځای کې د دې آیات دلان دی دا خبر لیکلی دا نمبر سلور خبری لیکلی دی چې دا قرآن مجید اللہ تعالی ولی چې دنو لگ لگ نازل کو پا یوزل بے نازل کرو دا تورات او دا انجیل پشانت کرا. نو امام رازی سے وہی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیہ رسول اللہ امیو ولو نزل جملة واحدة لكان صعبا شديدا بخلاف موسى عليه السلام. اس پا یو امی بندہ مانے دا دمرا لوی کلام پا یک بار نازلی دل دا بسو دا بڑی رگرانوا. دویم لو نزل جميع الاحکام جملة واحدة لكان العمل عليه صعبا شديدا. کچری اللہ طول قرآن مجید نازل کروے نو اے قرآن مجید کے خوب بلا احکام دی دا طول احکام دا جہالت او دا کفر ماحولو او دا طول احکام پا یوزل مانے اگئی کولے شو نیشو کولے طول احکام. نو رو 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 گورا لے او سڑے ہیرونز کی چرس کی او تو اویل کل بانس کی ارست الرے کی انو کولے شی تا دیکھو طریقہ دائی لگ 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 اول 15 سیرگٹا اسکینوں سے سالور کا سالور نا درے کا درے نا دو کا دو نا یو کی بے پریدی خوا. وهذا يخالف منهج التشریع المحمد علیہ افضل الصلوات. او درم وقع فی کل حین المصائب الجدید من القوم. دی کافران برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وقت پا وقت مانے مختلف تکلیفون ورکول. نو چې کله به د هغوی د طرف نه تکلیف راغې نو دې غاړې به الله تعالی سو کو الله جل شانه با پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی قرآن مجید به راولېږه. انو چې تسلی به راولېږه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سکون میلاو شي. انو که چېرې په یو ځل باندې قرآن مجید نازل شوی وی انو پکې دا حکمت پکې بیا پوت کېدو. او څلورمه وجه دا وه چې کله به منکرین رالل هغوی به سوال کو اعتراض به کو. کله به صحابه سوال کو نو چې دی به سوال وکړو نو الله تعالی به قرآن مجید نازل کو. چې دی به سوال وکړو الله به قرآن مجید نازل کو. نو که په یو ځل باندې نازل شوی نو بیا د دی هغه سوالونه او سیستم حل کېدو نه. پوه شوئ. نو چې کله قرآن مجید به نازلېده نو ورپسې جمعیت د قرآن دی. ګوره یاد ساتئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلویخ کالا عمر زتا ستا رسول اللہ سیرت بدماسو سوزل ویلے دے ابتداءً دے نبی علیہ السلام جون چکن دے سلویخ کالا دا کی عمر سلویخ کالا شو دے نپس وحی شورو شوا. نبی علیہ السلام شپږ میاشتې چې وحی ته پاتې رسول الله به خوبونه لیدل چوپې لیدل نو سار به عکس کېدو. ماحول د کفر د شرک د جهالتو رسول الله به دا ماحول نه متنفر او نبی علیہ السلام بلړ غار حرا ته. نبی علیہ السلام غار حرا کې موجود چې حضرت جبرائیل علیہ السلام راغے. چې جبرائیل علیہ السلام راغے نو ورته وی اقرا الولا
رسول الله ورته ما انا بقارن، زه خو قاری نیم. هغه ورته بیا وایي اقرا الولا، وایي ما انا بقارن، زه قاری نیم. او چې په درېیم ځل یې ورته ووایي که نه او رسول الله ونه وي نو رسول الله را غېږ کې ونیسي راسي، نو یو ځل یې زور ورکړو، نو بیا یې زور ورکړو، نو بیا یې زور ورکړو. رسول الله وی دومره زور یې راکړه چې زما پخته یو بل کې تلي. انو رسول الله شروع شو. وګوره دا خبره یاده ساتئ، دا داسې نه ده. دې ځای کې مثلا یو سوچ داسې سوچ امي مشر راپاسو چې هغه له هېڅ نه ورځي، هغه ته ووایه ما پسې وایه اقرا، ویلی شي که نه شي ویلی؟ ویلی شي. دا داسې وه لیکلې تخته یې وه، لیکلي وو، رسول الله ته یې مخامخ کو، ورته اقرا الولا. رسول الله ما زه قاري نه یم، ما لوستل نه دي کړی، زه پېژنم دا څه دي. بیا یې ورته اقرا چې دا درې پیرې ونکړو، درې پیرې زور ورکړو. علما وایي چې په لومبي ځل یې وله زور ورکړه نو د قرآن مجید الفاظ د رسول الله سینې ته وردن نه کړل. چې دویم ځل یې وله زور ورکړو د قرآن مجید معانی دا د رسول الله سینې ته ورکوش شو. او چې په درېیم ځل یې زور ورکړه د قرآن مجید رموز او اسرار دا د رسول الله سینې ته وردن نه شو. انو رسول الله اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. او ګورا دا وحی نازلېده که نه، زمونږ د مشرانو کې یو بزرگ وفات ته حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمت الله علیه، زمونږ اوله ثانیه وه. انو یو دغه کې کراچۍ کې یو ډېر عظیم الشان محفل قرات او هغې ته د مصر غټ غټ قاریان راغلي وو. نو هغې کې مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شهید رحمت الله علیه هغه سټیج سیکرټري وو. نو دا آیات وي، نو هغه وی چې کله دا صورت نازلېده که نه، اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. وایي دغه ټیم په ټول عربو کې، تمام عربو کې به درې څلور کلمې نه وي، خو الله بیا هم د قلم ذکر کوي. دي نه وایي د قلم مقام معلومیږي. دویمه وایي راځي نون والقلم وما یسترون، ما ته ویلو العلم صید والکتابت کید. دا علم ښکار دی او کتابت نه دی، دا لیکي ځان سره محفوظ ساتي، دا سړي ډېر پکارېږي. علم په دې محفوظ کېږي، دا د قلم مقام دی. علا کل حال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جبرائیل علیه السلام به بیا وحی راوړه، نبی علیه السلام به صحابه ته وی، نو لومبی وحی خو راغلی وه کومه اقرا بسم ربک الذي خلق. از قرآن مجید په سر کې لومبی کوم صورت دی؟ الحمدلله رب العالمین. نو رسول الله به صحابه ته وی دا وحی رااله، دا پلانکی صورت پلانکی ځای کې ولیکئ، دا آیاتونه پلانکو پسې ولیکئ، دا پلانکو پسې ولیکئ. دا څلوېښت کاتبان وحی دی به دا وحی لیکله، وحی به یې لیکله. کله چې دا آیات راغی چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دا آیات چې راشي دي کې به زه دا غیر مقلدین دی نه وجیبه استدلال کوي، خدا به هغه ځای کې هم دې ځای کې نه. دې پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم 80-90 ورځې دا چې د نو حیات، بیا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دې پسې 8 ورځې یا 10 ورځې یا 11 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات. نبی علیہ السلام د دنیا نه لړ. رسول الله با کاتبینو تویغی با قرآن مجید ځان سره مختلف صورتونه هغه لیکلو ځان سره پراتو، او په یاد قرآن مجید ټولو ته صحیح یادو، په یاد ټول قرآن مجید الحمدلله والناس. جبرائیل علیہ السلام براته هر کال به رسول الله توینو هغه په یاد د الحمدلله والناس موجودو، خو لیکلی نو. ان سیوا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو جنگ شو، بلکې د نبی علیہ السلام په ژوند باندې رسول الله یو جیش لیږه، د هغې مشر حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ د
یمامه طرف ته د مسلمه کذاب چې هغه د پیغمبرای دعوه کوله. نبی علیہ السلام دا جیش روان کړو چې رسول الله دنیا نه تشریف یوړو. هغه جیش را واپس شو. ابوبکر صدیق سے وی نه چې کوم جیش رسول الله لګل هغه بزی زی تاسو ورشي. الته یو جنگ او شغه جنگ ته جنگ یمامه وای. په دې جنگ کې 900 د قرآن مجید حافظان د شهیدان شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا او قتل چې دې سره خو به د قرآن مجید حافظان ختم شي دا بس کو. نو ابوبکر صدیق سے لراغه ورته امیر المؤمنین تاسو داسې وکئ چې دا قرآن مجید ټول راجمع کئ. ابوبکر صدیق سے ورته وی عمره انا متبع ليس بمبتدع، زد رسول الله تابعیم، زد ځان نه یو کار نه کوم چې رسول الله نه کړي. حضرت عمر سے بیا بیا مینت کو جیدا نقص دینه مړل مسله جوړ شي رستو. انو ابوبکر صدیق سے وای چې پشرح الله صدری، خدای زما سینه کولا وکړه چې نه دا کار پکار دی. اوس دای دواړه رالل حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی دا نوجوان صحابي دا ډېر قابل او په کاتبین وحی کې د ډېر اوچت مقام د توی چې یاره ته دا قرآن مجید لیکي او ته امیر المؤمنین که تاسو ماته چې دا اخد دا غر ته دغه ځای نه لري که دې ځای ته راړه دا به ماته اسانه شي. خو چې کوم کار رسول الله نه دی کړی هغه څنګه وکړم؟ حضرت زید سے وای ما م انکار کو حتی چې الله زما سینه به دې کار باندې کولا وکړه. او سیبا شروع شو. بیا د علوم القرآن لوی بحث ته انو هغه قرآن مجید چې دی نو هغه ټول راجمع کړه. چې ټول راجمع کړه نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په دې امت باندې کوم احسانات دي نو یو عظیم احسان دا دی چې ابوبکر صدیق سے وہ دی امت تا نصاب تعلیم ورکو د قرآن مجید. انو بیا دا اولی کلی شو. بیا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور کې د قرائت اختلاف راغی. چې اختلاف راغی نو په هغې کې په میدان جنگ کې با په سنگر کې با یو صحابي و هغه به د رسول الله نه قرآن مجید اورېدل او به یو شانتي وي، بل به د رسول الله نه په بل قرائت اورېدل او به بل شانتي وي. د به هغه ته ته غلط وای، د به ته ته غلط وای. نو په دې باندې اختلاف راته. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی سره راغی ورته وی چې امیر المؤمنین داسې مسله ده او دی کې به د امت کې به د دینه انتشار جوړیږي، لہذا تاسو چې دنو په یو قرائت باندې دا قرآن مجید را جمع کوي او دا انتشار ختم کوي. بیا دوباره حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا حضرت زید بن ثابت مقرر کو او دا قرآن مجید هغه دوباره را جمع کو. دې د وجه نه اوس چې زموږ مخې ته کوم قرآن مجید دی دې ته مصحف عثماني وایي. او موږ به دا وایو چې ترتیب د تلاوت یعنی په تلاوت کې دا 1 نمبر دی، 2 نمبر دی، 3 نمبر دی، او په ترتیب د نزول کې دا چې دی نو دا پلان کې نمبر دی. نو ترتیب نزولی دا د قرآن مجید دا نزول دا ترتیب چې کوم دی د سورتونو د آیاتونو دا توقیفي دی، دا موقوف علی السماع دی. هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څنګه اورېدلی دی عکسې چې دی نو هغه یې څه کړی دی هغه لیکلی دی. او دا قرآن مجید دا چې دی نو داسې راجمع شو. ټیک ته که نه؟ ورپسې اخیری فصل چې دی نو فی حقوق القرآن د قرآن مجید حقوق د قرآن مجید لومبی حقدار دی چې ایمان دا په قرآن مجید باندې واجب دی، فرض دی. لقوله تعالی فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا
الله وی ایمان راړي په الله پر رسول باندې او هغه قران مجید باندې انزلنا چې موږ نازل کړی دی. د قران مجید دویم حق ان یقرأ صحیحا، چې قرآن مجید دا بس صحیح تلاوت کئی. فإن من وظائف الرسول تلاوت الآیات علی الامة. گورا دا پیغمبر دا ډیوټو نه دا ډیوټی دا تا کم قاری صاحب چې خلکو ته دا نورانی قاعده خی الف باتا خی او ناظره خی ګوره دې ډیر اوچت کار کوي، دې ډیر اوچت کار کوي. خو لکه افسوس دا دی چې منګه د خپل مقام نه بې خبره یو. ډېر کار اتا منګ وو الګ څخه توزی تلوی دا سيزونه خای کنه غټ کی ته کاپیه خې دا ډېر په فخر وای اجیدن څخه نازي استاد دی وای هغه نوزل په مدرسه کې په خوا زمانه کې یو متمم سے ونه تنخواګانې ورکولې یو استاد ته څخه نو هغه ویزو بیزاوی خې مغلې تنخوا ورکبل ته څخه یو استاد ډېر استادانو راتل هغه یو پکې داسې غلې غونتیو انو چې هغه نمبر راغی ته څخه نو هغه استاد دشمن انو یې څه مطلب ورته وی زه قرآن مجید خیم کنه زه د جلالین متن خیم. نو خبره پیښه دا ده چې کوم سړی قرآن مجید خی تاسو به کتلی به سکولونو کې د اسلامیات او د قرآن مجید د استاد لا حیثیت نه ورکوي لکه کوم چې دی د فزیکس او د بایو د کیمسټرۍ استاد له ورکوي. او دکه حال دا زموږ په نصاب کې ومي چې د ترجمې دا پیریډ نه دا هغه استاد له ورکوي چې ته د برکت والا استاد دی. الان کې داسې نه ده پکار. دا خدای الله کلام دی چې موږ دې ته توجه د عرص خو موږ دې د پاره نو قرآن مجید او بیا الفاظ صحیح پکار دي. رونو خټه خبره ده زمونږ الفاظ ډېر غلطي. ګوره وایي تنزیل نازل لدا قرآن مجید علی قلبک ناغو علی قلبک قلب ستا وی زړه وی انو دی وی علی قلبک العیاذ بالله نو قلب سپیته وی خنو تا خبره کم ځای ته دی رسوله انو داسې یو ټکی وای هغې نه چې دنو وہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. پوئی گئی پدی خبر انو اللہ الفاظ صحیح پکار دی دی دو وجہ کوشش دا پکار دے کہ معشومان کم ابتدائی مکتب کے سبق ہوئی نہ ناظری سبق ہوئی چاہے صحیح قاری سے بھی الفاظ برابری خواہ. دریم حق د قرآن مجید هغه فهم معانی د قرآن چې د قرآن مجید معانی هغه فهم کې راشي. او سلورم حق د قرآن مجید چې پاغې معنی عمل وشي. ولی دا هر څه چې موږ وو انو دا د عمل لپاره دي چې عمل نی ومن تفقه ولم يتصوف فقط تزندق. یو سړی ځان ډېر پوهوي او تحقیقاتو د ځان رسوي او دې عمل نه کوي نو فقط تفسق دی به فاسق شي. ومن تصوف ولم يتفقه فقط تزندق. یو سړی تصوف او د عمل په لار روان دی خو علم نشته نو زندګیت ته به ورشي. ومن جمع بینهما فقط تحقق. او چاچی تصوف یعنی عمل او علم دواړه را جمع کو نو الله به دې سو کی هغه به دې مقام ته ورسي. په دې خبره باندې پوه شوي انو
العلم بلا عمل، علم شته او عمل نشته دی، حکیم دا شند دی. والعمل بلا علم سکیم، او عمل کې او علم نشته دا عمل دی بیمار دی. وکلاهما طریق مستقیم، او دا دواړه چې راجمه کې دا څه شی دی؟ دا نیغه لاره ده. او پنځم حق د قرآن مجید هغه تطبیق او تنفیذ دی، چې قرآن مجید نظام دی وی. حکومت خدا کے زمین پہ خدا کا نظام، دا خدای په ځمکه دی، د خدای نظامی. دا قرآن مجید دی چې دنو ته د قانون نافذ وي، بالادستی د خدای وي. نو دا د قرآن مجید حقوق دي. الله دې موږ ته د دې پنځو واړو حقونو د پوره کولو توفیق راکړي. ټیک ته که نه رونو داسې چل دی چې چونکې ابتدا ده نو رو رو به تاسو عادت کېږئ. داسې اوږده ناسته پرله پسې 4 ګنټې بیا ګرانه شي تاسو ته. سبا لومبی جمعه ده، نو سبا به چوټي کوو انشاءالله. او د دې چوټۍ نه پس بیا که الله ژوند راکړی نو اخیري سټاپ به 27 رمضان بیا به پکې میاشت کې چوټي نی که خیر که ژوندي ښه. او سبا به چوټي وکړو او بس دغه سبق چې به دا بدان ته تیر کړي به دې به اکتفا وکړو. ټیک ده؟ دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین. کریم خدایه ته زموږ د ټولو نه راضي شي. الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي. الله موږ ټولو د کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت راکړي. الله موږ ته خپل معرفت راکړي. الله موږ ته خپل عظمت راکړي. الله موږ ټولو نه هر هغه کار والي خدای په کوم کارونو چې راضي کېږي، الله په کوم کارونو چې ناراضه کېږي هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله تعالی زموږ سینې د قرآن مجید علومو ته کولاو کړي. الله د قرآن مجید انوارات او برکات زموږ نصیب کړي. الله دا قرآن مجید موږ دې دپاره وو خدای پاکه چې په دې باندې موږ عمل وکړو. الله ته پې زموږ نه راضي شي، تا سره پې زموږ قربت راشي. الله موږ ته خپل قربت نصیب کړي. الله د درس دا څومره مشرکا دي، الله د دوی د ټولو سینې د قرآن مجید علومو ته کولاو کړي. څومره مشران دي خدایا تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان دي الله ځوانای کې دین دپاره برکت واچي. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي. الله څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکبازې ولري. خدای د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي. الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي. الله د هغوی په ژوند باندې الله د دې مرکز الله تعلیمی او تعمیراتی دواړه سلسله الله تعالی عروج ته ورسي. الله تعالی د مسجد دا کار چې کوم شروع دی الله تعالی دا په احسن طریقې سره تکمیل ته ورسي. الله به دې کې چې څومره ضروریات دي الله ته د غیب د خزانو نه راولېږي. الله موږ سره د خپل لطف خفي معامله وکړي. الله د خپل ذات نه علاوه موږ الله چاته مه محتاجه کړي. الله موږ سره خپل غیبي امدادونه وکړي. الله کوم حضراتو چې الله تعالی دلته خدمت کړی دی، الله پیسې لګولې دي، دې ځای سره محبت ساتي، الله کار کوي، ته په ټولو باندې عالم یې. الله ټولو ته دارین خوشحالی ورکړي. الله د ټولو په مال کې، په عیال کې، په اولاد کې، په ژوند کې الله برکت واچي. الله دا څومره د درس دا ملګري ټول خوشحاله وساتي. الله زموږ نه راضي شي. 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 خدای دا قرآن مجید په خیر سره اختتام ته ورسي. الله زموږ د ټولو په ژوند کې د رمضان دپاره برکت واچي. الله د رمضان المبارک انوارات او برکات زموږ د ټولو نصیب کړي. الله به دې 40 ورځې دا 45 ورځې الله دا موږ د نفس چلو باسو. خدای زموږ د کامل اصلاح نصیب کړي. موږ ته پکې خپل قربت راکړي. الله د رمضان برکات او انوارات راکړي. الله دا درس چې موږ کوو نبی علیه السلام نه والې در دې وخته پورې چا موږ ته دا علم او دا دین را رسولی دی او زموږ مور او پلار زموږ ټول استادان ای په عمل نامه کې الله د دې ثواب ولیکي. الله چې کوم وفات دي الله قبور منوره معطر کې، چې کوم حیات دي الله تعالی په عائل او په عیال باندې رحم وکړي. الله ته زموږ دعاګانې قبول کړي، موږ نه راضي شي. او د فلسطین او د نور لبنان او د مظلوم مسلمانانو په حال باندې خدای رحم وکړي. الله په قدر د حاجت د رحمت باران راولېږي. الله په قدر د حاجت د رحمت باران راولېږي. الله په قدر د حاجت د رحمت باران راولېږي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان
بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين.